خپرونه نوي کل او بیا د نوي کل سره پکار دا ده چې مایک هم پوره اوپن وي. نو نوي کل اوپن مایک ته ستړي مه شئ. زه امین مشال درته په دلو دلو مینه وړاندې کوم. نوي کل او بیا د نوي کل سره دا سب ټایټل اوپن مایک ولې دی؟ نوي کل نوي جنریشن هغې طرف ته راتله او بیا د خیبر نیوز دومره ګرینډ پروګرام شروع کېده. دا ړومبې تعارفي پروګرام موږ په سټوډیوز کې رابللي دي د دې ټولنې هغه شازلمي چې په مختلفو شعبو کې څوک زده کړې کوي یا چا زده کړې مکمل کړي دي او په خپلو شعبو کې دا وخت پریکټس کوي. د دې نه علاوه بیا دا پکار وه چې دا زلمي که پریکټس کوي یا که څوک زده کړې کوي نو یو داسې فورم د دوی دپاره پکار دی چرته چې دوی د خپلو خیالاتو په کلاو زړه سره اظهار وکړي. نو په دغه نیت باندې بیا د خیبر نیوز په شیشه باندې دا ګرینډ پروګرام نن په سټوډیوز کې ریکارډ کیږي. بیا به موږ ځو د پیښور بېلابېلو پوهنتونونو ته، بیا د پښتونخوا بېلابېلو پوهنتونونو ته، او موږ به د دغه زلمو سره د دوی په مسلو خبرې کوو، د دوی په شعبو خبرې کوو او بیا د ټولو نه سیوا د عزیز وطن پاکستان دپاره د دوی اچیومنټس څه دي او دوی څه کولی شي چې په دغه جوړ کینوس کې څنګه خپل رنګونه واچوي او دغه تصویر نور ښکلي کړي، نه صرف زموږ د دې ټولنې د دې منطقې بلکې د عزیز وطن پاکستان. موږ به د زلمو خواته ځو، زلمی به خپل ځان ته رانږدې کوو او دا صرف او صرف په دې نیت باندې چې هر زلمی غواړي چې زه دې آواز پورته کړم د خپل ځان په حقله باندې، د خپلې ټولنې په حقله باندې، او زه دې په هغه ټولو مسلو باندې هم رڼا واچوم، صرف او صرف د دې دپاره نه چې مسلې دې ګیر چاپیر، بلکې د دې نیت دپاره چې یو ښه سفر وشي، یو ښه آغاز وشي او موږ هم د نړۍ د هغه ملکونو سره ځان سیال کو چا چې یو قدم زموږ نه لږ وړاندې اخیستی دی او هغه ترقي یافته ملکونو کې شمیر دی. نو زموږ دا زلمي هم د چا نه کم نه دي او دوی هم په خپلو شعبو کې انتها ته ورسیږي، خو چې کله انتها ته ورسیږي بیا د دوی دغه صلاحیتونه په نورو ملکونو کې نور خلک د ځان دپاره استعمالوي. نن مې دغه ښکلې شازلمي رابللی دي نوي کل اوپن مایک ته. دوی به را سره خپل د دوی چې کومې شعبې دي په هغې باندې هم خبرې ترې کوي او بیا داسې یو جرنل موضوع به هم موږ دو چې د دوی پې رای واخلو. زه امین مشال ستاسو د ټولو مننه کوم او زه به دغه غوښتنه کوم چې دا پروګرام تر پای وګورئ چې تاسو د دې زلمي فکر نه هم خبر شئ. یو په یو زه یو ملګری معرفي کوم او بیا د دوی سره د خبرو آغاز کوم. فواد حیدر زما سره ښي اړخ ته ړومبې ملګری میلمه دی، کریمینالوجسټ دی. د نورو شعبو سره سره کریمینالوجي هم اوس یو داسې شعبه جوړه شوې ده چې زلمي راځي او په دې کې د کریمینالوجي زده کړې کوي. کریمینالوجي څه ده، کریمینالوجسټ څه کار کوي، دا به د فواد حیدر سره خبرې کوو. ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه کوم. د دوی سره په څنګ کې ناست هدایت دانش یوت لیډر دی، سوشل اکټیویسټ دی او چې په کوم ځای کې دا خبره کیږي چې د زلمي ټولنه ده، د زلمو بنډار دی، د زلمو محفل دی او داسې کم یو عمل سره هم چې د زلمي آواز جوړیږي، هدایت دانش په هغه ځای کې موجود وي. د یوت پارلیمنټ حصہ هم ده. ستاسو د راتګ هم یوه نړۍ مننه، ډېره زیاته مننه کوم. د دوی سره په څنګ کې سید اشفاق بنوري صاحب دی، صحافي دی، ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. د دوی سره سید ودود شاه کاکاخیل دی. کاکاخیل صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ریسرچ کوئ، ریسرچر یې، تاسو ریسرچ په څه کوئ دغه اړخ ته به راځو او داسې کم څه ستاسو اوسه پورې شوي تحقیق دی چې د هغې نه موږ فیض واخلو. د دوی سره په څنګ کې فیضان احمد قریشي دی، زده کړې کوي، زده کړیال دی. ستاسو د راتګ هم ډېره زیاته مننه. رشید
احمد شینواری صاحب هم ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو. سوشل اکټیویسټ دی، سوشل اکټیویټیز کې دوی برخه اخلي. ستاسو د راتګ هم ډېره زیاته مننه کوم. بیا زموږ سره په دغه خپرونه کې د دې ټولنې هغه پیغلې هم شریکې دي چا چې په بېلابېلو میدانونو کې یوه خپله ښکلې نامه ځلولې ده او موږ دوی ته ډېر زیات خوشحالیږو. فضا حسین اوس لا زده کړې کوي د لا او بیا د لا په میدان کې د جینکو راتګ دا ډېر زیات ضروري دی په دې ټولنه کې چې زموږ د زنانو چې څومره مسلې دي بیا په کوټ کچرو کې چې دوی ته کمې پیښې ستونزې دي چې هغه په اسانۍ سره هوارې شي. فضا حسین ستاسو هم د راتګ ډېره زیاته مننه کوو. ابیرا انمول وکالت کوي، دوی سره به په اردو ژبه کې خبره کوو. میم آپ کے آنے کا بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. لبنا هم زموږ سره موجود ده. بیا که د انجینیرنګ میدان وګورو نو په دې کې د جینکو راتګ د ډېر زیات داسې ناشنا شانتې ښکاري او هر تن ورته ګوري چې لکه د انجینیرنګ په شعبه کې بیا د سیول انجینیرنګ په شعبه کې یوه پیغله راتله او هغه خپل تعلیم مکمل کول، بیا پریکټیکل میدان ته تله او بیا د دوی تعلق چې د کمې خاورې سره دی نو هغه ډېره پښتونخیزه، ادبخیزه، زرخیزه او سپینجبینه شینجبینه سیمه ده. بونیر زه یادومه. نو ستاسو د راتګ هم ډېره زیاته مننه کوم میډم. او د دوی سره عابده تبسم ده، دا هم د لا سټوډنټ ته ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو. هشام خلیل هم زموږ سره یوت لیډر دی، ستاسو د راتګ هم مننه کوو. او زموږ سره په اخر کې د دې خپرونې او د دې ګلدستې یو بل ښکلی ګل محمد عارف خان کانټینټ کریټر دی او دوی په شارټ فلم جوړولو کې هم ډېر زیات مهارت لري. خو داسې نه وي چې اوس تاسو دا وایئ چې قریبا 15 منټه خو صرف امین مشال وغږېده او د خبرې وکړلې او خپرونه دې ځای ته راورسېده. خو دا دوی تعارف کول دا ډېر زیات یا بیا په دې پروګرام باندې سرسري خبرې کول دا هم ډېر زیات ضروري دي چې تاسو د مقصد نه خبر شئ چې موږ د څه مقصد دپاره دلته کې راټول یو. غواړم چې اول خبرې د هدایت دانش سره وکړم، بیا چې کم ملګري د کم ملګري په هکله باندې څه هم خبره کول غواړي، که هغه زموږ دلته کې فیمیل دي که بیا میل دي، چا چې د چا د خبرې سره که اتفاق وي او که یا داسې د هغه د خبرې کومه نفي کوي خو ښه نفي به کوو، بده نفي به نه کوو. هدایت دانش بھائی څنګه یې؟ الحمدلله امین بھائی تاسو ښه؟ صحت مزاج ښه دی؟ الحمدلله. ژوند دې په مزو دی؟ الحمدلله ډېر. هسې د نن زلمې چې دا وایي چې زه خوشحاله مې یم او زه مطمئنه مې یم نو دا سره ډېره زیاته ناشنا نه ښکاري. ته څه وایې؟ بالکل ډېره زیاته ناشنا خبره ده امین بھائی. څنګه چې تاسو فعلا وویل چې زموږ ځوانانو کې هر هنر شته، ډېر قابله دي، ښه ایجوکیټډ، خو د بهر ملکونو خلکو په کار راځي، زموږ په کار نه راځي. زه که تاسو ته ویم چې د یوت لیډر سره سره زه خپله یو سایبر سیکیورټي ایکسپرټ هم یم چې ډېر یو کریټیکل فیلډ دی په ورلډ کې. که تاسو وګورئ په موسٹ ډیمانډینګ فیلډ کې هغه راځي. بالکل دی. خو زما دپاره دلته هیڅ نشته. زه که دلته جاب کوم، خپل سروسز دی خاورې ته ورکوم، زه به چېرته کمپیوټر اپریټر یا جونیئر کلرک کوم. نو هغه خو ضمیر نه مني. کوم چې زما پوسټ دی هغه له ماشاءالله زموږ ریټایر خلک راځي او زموږ حق وایي. دا څه ده چې زه اکثره وخت د ملګرو سره په مختلفو میدانونو باندې خبره کوم اشفاق بھائی چې لکه کیدی شي موږ دا اوس چې کوم نوي میدانونه داسې راځي لکه اوس کریمینالوجي، زما خیال دی دا جوړ په کال 2015 کې په پېښور یونیورسټۍ کې دا ډپارټمنټ شروع شو. نو د ډېرو دپاره دا یو عجیبه میدان و میډم چې لکه کریمینالوجي کې به اوس څوک ماسټرز کوي یا د کرایم اړخ ته راتله نو کرایم موږ ته په یو بیل ډېر عجیبه تصویر سره ښکاري. خو اوس یو کریمینالوجست چې هلته کې راځي نو هغه مختلف د سایکالوجي د میدان سره هم دی وابسته کیږي، دی د صحافت د میدان سره هم وابسته کیږي، دی د سیاست د میدان سره هم وابسته کیږي. په دغه کې دته ډېر زیات هغه یو ښکلی پیکج را جوړ شي. خو هدایت بھائی زه دا وایم چې کیدی شي دا چې نن وخت کې ډېر داسې زده کړې وي چې هغه لا د حکومت په کار نه وي یا ادارو ته په کار نه وي یا که وخت راشي نو داسې نه چې دا شته ملګري رانه تللي وي. نه مشال صاحب سایبر سیکیورټي زموږ بنیادي ضرورت دی. اکه موږ وګورو زموږ پی ټي آی سایټ شو، نور زموږ آی ټي انډسټري وغیره شو، سایبر سیکیورټي هلته یو کس مست
پکار وي خو زمونږ په پاکستان کې لا تر اوسه پورې د ډېر زیات کمی دی حالانکې په دومره کم ټایم کې مونږ هغه خپل ډیګري حاصله کړې خپل ایکسپرټیز هم حاصله کړي خو بیا هم که مونږ چېرته هم ځو نو یا به جونیئر کلرک ځو یا به کمپیوټر اپریټر پوره روډ میپ مونږ ته نشته وجه څه ده وجه دا ده تاسو ته وایي که زمونږ آی ټي سایډ کې مونږ وګورو نو زمونږ چې کوم فورس دي ایز ا سایبر سیکیورټي ایکسپرټ ایتیکل هیکر شو هغه ټول ریټایر خلک راځي او زمونږ په سیټ هغې ته ورکول شي قابض دي نو مونږ ته هېڅ قسم روډ میپ هېڅ دغه نشته دی اشفاق بھائی څه ویل غواړي تاسو دغه میک راوالی زه به یو اضافه پکې وکړم مشال صاحب جی جی ټیک شو چې زمونږ د ینګ جنریشن دا یو مایند سیټ جوړ دی چې جاب خو زه وایم چې همه خبره ینګ جنریشن دپاره دوی دپاره سمال بزنسز ډیولپ کول دي تاسو چاینا ګورئ دا یو زنده مثال دی چې هغوی ډېر زر مخ په وړاندې روان دي ډېر په توندۍ روان دي وجه یې څه ده هغوی په سمال لیول باندې انډسټریز راوړل یوت یې په هغې کې انوالف کو په هغې کې انګیج کو دا ضرور نه ده که زه یو نوجوان له قرض ورکوم تاسو ګورئ د خیبر پښتونخوا حکومت مختلفو شعبو کې د نوجوانو لپاره د قرض سکیم اعلان کوي بار بار کوي بار بار خو زمونږ داسې ټایم مخکې یوت پالیسي جوړېده ډایرکټریټ اف یوت افیر پکې انوالف و خیبر پښتونخوا نو په هغې کې زه هغې کې ما دا سجیشن ورکړو ورته ټیک شو تاسو ضرور قرض ورکړئ خو دا قرض دې دپاره مه ورکوئ چې دا واخله بس ته واخله څه پکې وکړه نو دا چې اوس زه جرنالسټ یم ما جرنالیزم کړی دانش به سایبر سیکورټي کې لګیا دی داسې څوک لا کې لګیا شو هغه له دا قرض ورکړه ورته ته د خپل سکل په ډیولپ کا اوس ما له راکړه ته ما ته وایي ته جرنالیزم اکوپمنټس واخله ته فلم میکینګ اکوپمنټس واخله ته داسې څه یو انډسټري څه شی شروع کړه داسې ده ته ورکړه نو زه وایم چې په سمال لیول باندې چې بزنسز د نوجوانانو له په همدې قرض په همدې فنډ کې په همدې بجټ کې ډیولپ شي نو نه یوازې دا نوجوان بلکې د سره به لس نور هم په روزګار شي ورسره ګورنمنټ نه به هم بوج کم شي منفي طرف ته به هم نه ځي څوک جی پازیټیویټي طرف ته به راځي دا دومره ښکلې خبره سید اشفاق بنوري صاحب وکړله چې که ته چاته قرض ورکې فضا میم نو که تاسو چاته قرض ورکوئ بیا په کار ده چې ته د هغې لږ تپوس هم وکړې ته هغې ته نظر هم وکړې چېرې زه دا قرض که چاته ورکوم نو د دې بیا په کار دا ده چې څه ریټرن د معاشرې ته وي ځکه چې مخکې حکومت یو پراجکټ شروع کړی او په هغې کې یې ګرانټ ورکو نو د 20 نه 25 لاک روپو پورې زلمو ته ګرانټس ورکړی شو په هغې کې زه خپل ملګري داسې پیژنم چې هغوی صرف او صرف د دغه 20-25 لاک روپو دپاره یو خیال را جوړ کو هغه پیسې پې واغستې 3 میاشتې پس 4-5 ملګري راټولو هغه پیسې خپلو کې تقسیم کړلې او خیر تاله او خیر ماله نو دا لکه زمونږ د ټیکس پیسې بیا حکومت که د هغې یو داسې پراجکټ مخې ته راوړي نو سیاسي مفادات د هغې به وي خو په کار بیا دا ده چې د هغې یو اړخ مونږ دا خامخا وګورو چې زلمي په دې کې څه امپرومنٹ راوستی شي او بیا په حکومتي لیول باندې داسې څه فایده ترلاسه کیدی شي تاسو پې څه وایئ چې لکه زموږ حکومت داسې ډېر زیات پراجکټس راوړي د زلمو دپاره خو هغه لانګ ټرم نه وي وګورو نو مختلف داسې سیاسي مفادات پې ترلاسه کیږي یا صرف د دې دپاره چېرې په ټي وي باندې چې دی لکه یو څو ورځې د هغې پروموشن وشي په اخبار کې داسې آرټیکلې راشي صرف او صرف غټې غټې سرخۍ راشي نو د سیاسي مقصد نه بالاتر څنګه یو پراجکټ لکه څنګه چې سید اشفاق بنوري صاحب ډېره زیاته ښکلې طرف ته اشاره وکړله چې که یو پراجکټ لانچ کیږي نو د هغې د بیا نظر هم وساتلی شي په هغې د چیک اینډ بیلنس هم یو میکانیزم جوړ کړی شي تاسو پې څه رای لرئ زه به دا ویم چې زمونږ حکومت خو راکوي موږ ته ډېر اپورچونیټیز راکوي خو بیا هم دی چې زمونږ سټوډنټ هغه لانګ ټرم نه وي لایک هغه یوز کوي که نه نو هغه کله چې دی هغه زمونږ حکومت بیچ کې پرېږدي که نه درمیان کې پرېږدي کله زمونږ سټوډنټان هغې کې انټرسټ نه لي نو زمونږ دا زمونږ لیک اف ایجوکیشن هم دی ډېر خلک چې دی په دې باندې پوهېږي هم نه چې هغه اپورچونیټي حاصل کړي نو هغه لانګ ټرم داسې نه یوز کولی شي بالکل ډیر زیات ښکلی ښه د لا د سټوډنټ په حیث باندې راته بیا ووایئ چې تاسو دا میدان کله انتخاب کوو لا طرف ته راتلی دا ستاسو خپل انټرسټ و که د کورنۍ لخوا څه تجویز و
چې دې اړخ ته لاړ شئ او څه ګورئ مخامخ ځان ته څه مستقبل وینئ؟ ما د خو ټول ویل کنه چې دا فیمیلز لا بالکل دا فیلډ نه دی خو دا زما خپل آپشن ما خپل دا ما ځان له دا چوز کو کنه خو اوس هم کنه ټول چې عدالت ته لاړ شم نو ټول خلک دا وایي چې دا جنکول نشته او د هلکانو سره کیدي ناستي لایک داسې خبرې اوس هم راته کوي دا زموږ معاشره هغه نه ده چې دا خبرې بالکل نو فیمیلز له چې دی نو دا ډېر زیات کرټیکل معامله ده چې لایک هغه دې فیلډ ته لاړ شي کنه نو دومره خبرې کور والا هم کوي او لایک فیملی والا ریلیټیوز ممبرز ټول دا وایي چې دا فیمیلز لا بالکل داسې آپشن او ما ته خو داسې ښکاري لکه د زنانو دپاره دا د وکالت پیشه دا ځکه نه خوښوي چې اوس که لکه زنانه په خپل حق باندې پوه شوې بالکل او دوی خپل حق غوښتل شروع کړه هشام بھائی نن سبا دا ټوله نه غټه مسله ده کنه چې فیمیلز پهلې فیمیلز وي نو هغه چې لایک هغې ته سړي سم ویل نو هغه لږ چپ شو کنه یېرېدل نن سبا هغه خپل رایټ بارے کې خبرې کوي نو دا بیا هلکان دا ټول فیملی ممبرز هغې ته وایي چې دې فیلډ کې مزه بیا هغې ته دا کمنټس پاس کوي چې دا ډېره تیزه ده دا داسې ده جبوره ده ایگزیکټلی دا خبره ده او نو اوس لکه یو زنانه ته یوې جینۍ ته د هغې د حق پته ولګېده چې لکه دا زما حق دی دا مې د کور والا حق دی دا مې د خواښې حق دی او دا زما په میراث کې حق دی دا زما کار دی دا زما ذمهواری دی او د دې په وجه خو زه لکه ګورم که نه چې په مختلفو داسې علاقو کې تاسو خو لا جینکۍ وئ چې هلکانو ته هم زده کړې دا د یعنې سرمایهدارو لخوا دا اجازت نه ورکړی کېږي چې خلک اوس که ته زده کړه وکړې که ته په خبره پوه شوې نو بیا به زما پټې څوک کوي بیا به زما د کور او زما د مینې کار به څوک کوي زما د بچو چې هغه کوم خدمت دی هغه به څوک کوي نو دا یو ډېر زیاته لویه مسله ده دا ډېر دا مسله ده که نه چې وایي چې فیمیل چې دي هغه کور له بس کچن سنبالوله ده هغه د کوټس له او کچېري له نه ده نو لایک اټس ا ویری نیګیټیو تھینکینګ بټ زموږ دا ټول خلک چې دي بس دا وایي چې نه د فیمیلز نه دی هغه بس صرف کور کې کینی او کوکینګ کوي او دس اور دیټ واده وکړي نو صرف زه خو وایم چې دا بالکل غلط سوچ دی دې ځای کې ما هم یو تپوس دی جی دا ځینې کسان چې وایي چې یاره دا د کچن دی او دا د کور د سنبالي دپاره یاره ظاهره خبره ده لکه څوک چې په کور کې ژوند کوي او زه یم چې لکه د عقل شعور فهم دا برابر وي نو که هغه نارینه ده او که سړی دی دی به په کور کې لکه د خپلې برخې کار کوي دی به داسې نه چې بس لکه یو سړی دی کور ته راغی او دی کېناسته چې یاره که بس ته تیار دی راواچوه او دا نه ولې دي پخ شوی دا مالګه پکې ولې سیوا ده زه تاسو ته دا ویم چې 5 fingers are not equal ایون زما کوکینګ دومره یو هابي دی زه کلاس 4 نه چې دی زه کوکینګ کوم نو داسې څه خبره نشته زه کور کارم کوم کوکینګ هم کوم ورسره خپل لا هم کوم خو دا خلک دا وایي چې نه چې څوک لا کوي او بهر ته ځي نو هغه کور نسي سنبالولی نو دا بالکل بیخي غلط سوچ دی ډېر ښکلی او ملګرو تاسو ته واضحه کیږي چې زموږ ملګري په مختلفوں میدانوں کے څومره ښکلی فکر لري ابیرہ انمول میں جاننا چاہوں گا کہ آج کل کورٹ کچہری میں سب سے بڑے مسائل کیا کیا ہے آج کل جس طرح ہم دیکھیں تو میرے خیال میں زر زمین اور زن یہ تو ہے ہی تو ایز اے فیمیل وکیل آپ ان چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرتی ہو اور آپ کا مطلب وہاں پہ پھر انٹرسٹ کس چیز میں زیادہ ہے جیسے کہ فضا نے پہلے سے کہا ہے کہ یہ میل ڈومیننٹ اس کو سمجھا جاتا ہے فیلڈ کو تو فیمیلز کو یہاں پر اپرچونٹی ہے فیمیلز کے لیے لیکن ہم زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ یہ میل ڈومیننٹ ہے تو ہم اس کو ہم خود کو پیچھے تو میرا خود انٹرسٹ تھا لاء میں تو میں نے خود اس کو چوز کیا حالانکہ میری بھی فیملی میں ہے کہ یہ کیوں لاء کر رہی ہے اور ایسے لیکن میں نے خود لاء کو چوز کیا. جب میل ڈومیننٹ سوسائٹی آپ کو میرے خیال میں پھر لا کے بارے میں مکمل معلومات بھی ہے تو وکیل ہونے کے ناطے آپ کورٹ کچہری میں یہ تمام تر معاملات کس طرح اپنے لیے ہینڈل کرتی ہیں؟ مردوں کا مقابلہ آپ کیسے کرتی ہوں؟ مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں تو میلز کے ساتھ کر لیتی ہوں. جی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا جی لیکن مطلب وہاں پہ آپ جاتی تو ہو نا؟ جی میں کورٹس جاتی ہوں پریکٹس کے لیے. جی گریٹ کورٹ جاتی ہوں. میں نے جیل بھی وزٹ کیا ہے, پولیس اسٹیشن بھی. وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید فیمیلز کو نہیں جانا چاہیے, ہمیں وہاں الاؤڈ بھی نہیں کر رہے تھے, بٹ میں گئی ہوں وہاں پہ. میں نے پوچھا ہے, جیلر سے بھی بات کی ہے فیمیل سے کہ کس کیس میں آپ لوگ ہیں. جی
ډېر ښه ډېره زیاته مننه کوم. بس داسې ګورئ ښه چې د کوم ملګري په کومې باندې څه هم تجویز راځي رای راځي تاسو پې څه ویل غواړئ ښه خپل باره کې تاسو جی 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 پلیز تاسو یاد ساتئ ښه. اصل کې دا فیمیلز له موقع ورکولو په دې باندې مو بیر هم خبرو وکړه زموږ د بلې خور هم خبره وکړه په دې باندې. لویه مسله دا ده چې زموږ فیمیل له موقع نه ورکوو او زما دا کتلي پریکټیکل زموږ ته دا ثابته شوې زموږ کتلي دا ینګ لیډرز پارلیمنت دی دا دانش بیب کې کار هغې کې هم ډېر فیمیلز دي هغه ممبرشپ شته هغلته باقاعده ورسره عهدې دي په یوت پارلیمنت کې ښیي کولي چې کله فیمیل له موقع ورکړی شي که نه هغه خپل ځان منوعی ایزیلی ځان ثابتولی شي هغه چې او دا هم څه دي. حالانکه زه وایم چې فیمیلز په ډېرو ځایونو کې هلکان وروستو پرېښودي. ایون زه درته د خپل جرنالیزم خبره وکړم مشال صاحب زما په کلاس کې په یونیورسټي کې په اکرنیشن یونیورسټي کې زمونږ د کلاس ټاپر فیمیل ده جرنالیزم فیلډ دی که نه ټف فیلډ ګڼل کېږي فیلډ دی پکې هر څنګه حالاتو سامنا کولی شي. نو دا نه ده چې فیمیل کې ټیلنټ شته بې پناه ټیلنټ موجود دی خو که هغوی له موقع ورکړلی شي هغوی مخې له راوړل شي هغوی دا صلاحیت مخې او چې موقع نه ورکول کېږي ظاهره خبره ده زه اوس په دې سټوډیو کې ناست یم ما له دا مایک نه راځي او زه به خاموش ناست یم بلکل صحیح وایي زه سم نشم ولی نه مې څوک پېژني نه زما ټیلنټ پته لګي ما سره څه دي خو که زما له ستاسو دا مایک په لاس کې راکړو نو زما په دننه څه پراته وو هغه ما راوویستل. داسې فیمیلز هم دي که فیمیل مونږ یو سایډ ته کېنولي وي فرنټ لاین راولو موقع نه ورکوو نو مونږ وایو دا کمزوري دي دې کې څه نشته. اوس که خبره وکړه لکه نو مایک ګورې په زور باندې ځان طرف ته راکاږي ځکه چې اوپن فورم دی ایگزیکټلی بلکل ښه جي ښه جي وبخه سید او کاکا خیر صاحب اوس ورکه صرف دا وورم یو خبره وکړم سر تاسو مایک د فیمیل د اپورچونټیز باره کې زه یم چې موږ د دې تعصب نه راوځو موږ چې په هر فیلډ کې وګورو فیمیل مکمل خپل کردار ادا کوي ایون اے سی ډي سی شته بلکې په پاکستان کې زموږ سره میجر جرنل هم یو فیمیل شته نو زه یم چې موږ دا ډسکشن بیخي پرېږدو چې موږ موقع نه ورکوو موږ هر څه ورکوو او موږ له موو فارورډ کول پکار دي سر. سید ودود شاه کاکا خیل صاحب تاسو څه ویل غواړئ؟ اول خو زه تاسو بلنه کوم چې تاسو دا پروګرام رارینج کوو. زه خپل ځاني یونیورسټي سټوډنټ یم سیکنډ سیمسټر او زه رایټر یم ریسرچ رایټر د 8 کلاس ته زه ریسرچ کوم او ما خپل یو بوک هم پبلش شوی اوایل زندگی نوم دی که تاسو دا کړی ماشاءالله او جی خو افسوس په دې خبر رالو چې تاسو وی چې دلته کې فیمیل ته موقع نه ملاویږي دلته چې څوک چاته موقع ملاوي کوم په سټیج ویلار دی هغه خلک ولي لره کوي د مخینه. زه خپل ځاني زما کتاب چې کوم دی د کې پی کې نه سیوا په لاهور کې چلیږي ولی چلیږي چې الته ګورنمنت فیسیلیټیشن ورکوي او بل دا چې لکالته کې لګ ریډینګ کلچر هم شته ریډینګ هم سیوا دی. ما مین پرپس دا دی چې زه کوم ریسرچ رائټینګ کوم تاسو فرض کړه ماته یو ټاپک راکو زه به په 3 رقم ته ډیوایډ کوم هغه ټاپک باول زه په تاریخ کې ګورم چې دا څنګه پاتې شوی دی څه غلطۍ خلکو نه شوي دي کوم بادشاهانو پسې ریاکشن شوی تاریخدانانو پسې ریاکشن شوی بیا به زه د هغې حال ته ګورم پریزنټ ته د دې په حال کې او د دې هغه چې کوم تاریخ دی د هغې په رڼا کې به زه د دې مستقبل فیصله کوم. زه دا یم چې دا د مونږ کوم مسایل دي اوس موجوده حل کې مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل لیډرشپ سټرونګ کړو لیډر سکل او مونږ د بده مرغه د مونږ په علاقه کې دا ستونزې او کړم کېږي او دا سوچ لرلی شي چې هغه انسان لیډر دی څوک چې دا ملک لیډ کوي لیډر خو هغه کس دی څوک چې تا د کور مسایل حل کوي څوک چې تا د جوماتو د حجرې مسایل حل کوي څوک چې تا د خاندان مسایل حل کوي څوک چې تا د ډسټرکټ مسایل حل کوي دا د تا لیډران دي دا هم چې تا د ملک په مسایل هم د تا لیډر دا یو خبره واضحه کوم څوک خفه کېږي نه چې فرض کړ مشال به تاسو یې وزې جی تاسو په یو کمپنۍ کې 3 قسمه منیجمنت دي ټاپ منیجمنت میډل منیجمنت لوور منیجمنت تاسو د لوور منیجمنت نه ټاپ منیجمنت ته تلل غواړئ تاسو په یو خاص پروسس نه تیریږئ هغه پروسس کې به تاسو ټیکنیکل سکل تاسو خپل چې کوم دی کمیونیکیشن سکل کوئ تاسو په تکلیفاتو نه تیریږئ او تاسو په یو خاص مدت پورې هغه تکلیف برداشت کوئ نو تاسو به ټاپ صحیح ته رسئ او زه ما فرض کړه زه زما پلار سیو دی د یو کمپنۍ زه عالم کېناستم په هغه سیټ باندې او تاسو هم ناستئ په ما او په تاسو کې ډېر غټ فرق دی تاسو فیصلې جدا دي ما فیصلې جدا دي زمونږ چې دا ملک تباه دی دا د دې د وجې تباه دی چې زمونږ لیډرشپ صحیح نه دی زه چې کلم د خپل ریسرچز پبلش کوم دا دغه پبلش کوم نو ماته افسوس وشي په دې خبرو باندې ابل اورز مې یو ریسرچ پبلش کړی دی ابل اورز ډېر وخت نه کیږي مې په دې پیښور کې ماته نه دی یاد ما 2005 پیدایش دی چې په دې باندې احتجاج شوی چې په ټي وي پابندي ولګوي
په ټي وي ټیک نه ټي وي اوس هغه مولیان ټي وي ګان مات اوس هغه مولیان دي چې په یوټیوب باندې چینل جوړ کړي لکه روپۍ ګټي دوی هغه ټایم احتجاج کولو په سلطنت عثمانیه کې دا خبره وشوه چې دا کوم انک باندې کوم کتابونه لیکل شي دا د سور پرنټرونو په دې کې استعمالي غوخه په کې استعمالي دا ټیک شي ټیک نه دی هغه شي ټیک نه هغه ټایم چې هغه ذخیره زموږ ځای شوی ده کنه نو هغه حساب تر اوسه پورې موږ پوره نه کوو هغه کمې موږ چې لاندې موږ د دې د وجې لاندې وو زموږ مین مسله دا ده اوس چې کوم دی اوس زمانہ دې حد ته ورسېده چې کته موږ دا سوچ کوو چې دا چیټ جی پی ټي کار دا دی چې جنریټډ اے آی چې دا موږ ته ټیکسټ جنریټ کوي موږ ته ویډیو جنریټ کوي موږ ته یو قسم ته یو پیراګراف جنریټ کوي دا د دې کار نه دی روان 5 سال بعد بچ کوم دا په هیلث کې په ترانسپورت کې دا په تمام شوبو کې دا په ټول دا چلی موږ به صرف ناستي وو نو په موږ کو پاغي کې حال دا دی چې جیمنی لل ماده چې کوم چیټ جی پی ټي انویډیا کمپنی د امریکا چاینا چې کوم کله نه ډیپ سیک راوستو هغه غ ډاون ک یو کرب ډالر ایته نقصان کو هغه ته چې کوم چپ ملاو شوی د دې چیټ جی پی ټي چې سره کنټرول کیږي او چلیږي هغه H800 او د امریکا هغه H100 دی نو د ادم سترانګ او دا دومره کم ای په دومره مهنت کو یعنی فرض کړ یو کپړی دی تاسو په واشنګ ماشين کې وینځي په هایس صرف باندې زه چې کوم دی په لاسو دومره وینځم چې تاسو هغه مقابله ته ضرور رسول نو ای ته دومره نقصان کو الان کې دا خبره ده چې زموږ منیجمنت کمزوري دي نو موږ هغه حساب سره موږ ته حوصله سره ملاويږي چې موږ د مخې نه روغه خوا کیږو دومره ترهګری د موږ په وطن کې دا خبره وکړه چې آیا موږ ته کوم دی د بزنس لپاره مو کې نه ملاويږي کسان هغه پیسې وخوري دلته خلک دی وږي اپیسې چې هغه والی به بزنس په سبانه شروع کړي د لپاره خو خاص اول غم خدای چې ما خام اول من خو غم خدای دی یو سور کړي چرک په برابر دلته خو جی چې ماشوم لاړ شي هغه په شکور باندې ورځي سړی روټي خوري دا ځکه خلک شته پدې کې پکې جی بالکل چې کوم دی حالات تباله جوړیږي چې موږ اول په خېټه باندې ماړو شو او ما د خپل کتاب کې درې سوالات اوچت کړیو چې انسان ولې پیدا شوی دی انسان چا پیدا کړی دی په دې کې د انسان د لایف پوره فلسفه دا چونکې عالم دین په خپل نظریه چولی چا په چولی او ما وسه دا خبره کړو چې دا سوالات پته ځان نه تاسو کې په خېټه موړي چې وګې نو په ولې کې پسې وګرځي ټول سره په شریک یار د دومره انټلیکچوال خبرو د پاره ضروري ګریټ بس نورو کسان په خپل رائے وایي ان شاء الله دا هغه یو ډېر خپل بل اړخ ته اشاره وکړه چې د چا سره د مثال په توګه پیسې ډېرې دي یا سرمایه‌دار ډېر دی هغه لیډر دی کني لکه اوس که موږ د لیډرشپ سکلز ته راشو نو هغه یو بیل مفهوم دی د هغې یو بیل د هغې په کار ده چې یو معنی جوړوي خو دلته کې نظام بیخي بدل دی نو لیډرشپ سکلز مشال صاحب پهلا خو زه د ودود چې کوم خبره پهلا وکړه چې مونږ کې کم خبرې کسي کم یوتي مخکې کېږي هغه وجل شي بالکل زه د دې خبرې سره اتفاق کوم کله چې په باجوړ کې زما په ډسټرکټ کې زمونږ یو سینیر ملګری زمونږ یو قسم لیډر ریحان زیب کله شهید کړی شو ډیر ځوانان خو د هغه سره رافاه هم سیده نور هم لیډرشپ سیوا شو خو که هغه ته مونږ وګورو ما ته خپله به کور کې مور د دغه انسیډنټ نه وروسته ویل چې دانشه بچیا دا پښتانه باچا خان راپانه څول په والله کې ته راپاسې خو کلار شه بل مشال صاحب زه خپله د شپږو خویندو کشر رور یم نو لږ دغه ډېرې بل ودود خبره وکړه چې زمونږ ګورنمنټ څوک جوړوي ما او تا یې جوړو ولې غلط سړي له اوټ ورکې بل ده ووایي چې سرمایهداري نو هغه به راځي نه زما د باجوړ نه چې کوم ایکس ایم این اے اوس اسسټنټ ټو سی ایم چې کوم دی پرسنل اسسټنټ ګلظفر هغه په یو هوټل کې ویټر و خو چې هغه کله د سیاست میدان ته رالو هغه کې څه کوالټیز وو ځوانانو سپورټ کو ښه دغه یې ورکو اوس هغه شیز نشته اصل ګورنمنټ مونږ جوړو ستا دا یو اوټ ګورنمنټ جوړی ته د صحیح سړي انتخاب ولې نه کی بل د خبره وکړه چې کرپشن د صحیح کس انتخاب خو شام به بیا وشي کنه چې کله هغه په دغه کې راشي په حکومت کې راشي نه او موږ ته په مړی باندې د خپه کېږي الیکشن نه مخکې خو مشال صاحب هغوی زمونږ د حجرې نه پاسي نه مړی مونږ ته خپې نه شي خو په کار د مونږ یو ته به دغه ټیم کېږو اشفاق صاحب بل ونه مړه په ایمان چې ته نه وې که نه والله چې بله خبره مشال صاحب یو منټ بله خبره دیو خبره وکړه د کرپشن ګوره کله چې مونږ ماحول کم یو علاقه ټیکو مونږ به خپل ځان ټیک کوو مونږ یار خپل ځوانان د کور په سودا کې پیسې نه یار تاسو خبرې نه کوم یار ته رښتیا وایې تاسې ګپ لګې نه مشال به ټیک کې لبنان هم دا څه وایي د کسان په ځان به ټیک کې رښتیا خو به وایو بل تاسو د وومن امپاورمنټ خبره وکړه وومن ته ډفرنټ رای پې رالې چا وي چې مخکې شوي چې زه ته وایم چې کوم ځای کې هم
ځوانان راټولیږي که هغه د بدامنۍ خلاف وي که د هریسمنټ خلاف وي که د هیومن رایټس وایلیشن خلاف وي زه به پکې موجود یم زموږ سره څنګ په څنګ زموږ د خویندې هم ولاړي کلکې ولاړي هغو ته پرووایډ شوی خو اصل کې زموږ چې کوم هغه حقوق موږ نه ورکوو موږ قبایلو جینکو ته نه ورکوو زما په ډسټرکټ کې د جینکو صرف یو هایر سیکنډري سکول دی دا ولې زموږ نه ګلظفر څه ونه کړه ګلظفر خو ډېر څه وکړه خو په ایجوکیشن یې څه ونه کړه نو دا خو لکه د مسله دا ده. اوس دا خو تقریبا ګوره اوس ورګه هدایت وایي دا خو ګوره په کار دی چې اوس تپوس شي او چې لکه اوس ګوره ما د ووټ تر کړی دی او د هغې باوجود 15 کاله 10 کاله تقریبا چې 12 کال دی څوک احتجاج سره مونږ همدغه خبرې چې د ټولو نه اهم بیا د خپل ځان دپاره ښه لیډر انتخاب کول ځکه چې یو دغه سړی وي چې دی په پارلیمان کې وي او دی د دې ټولې خپلې علاقې د لکونو خلکو د راتلونکي وخت د مستقبل فیصلې کوي هغه که چاته خوښې وي او هغه که ناخوښه وي لبنه که تاسو مایک واخلئ او ستاسو نمایندګي را سره هم د بونیر د خاورې وشي نو دا به خوند وکړي ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه کوو دلته کې د ملګرو په لیډرشپ سکلز باندې مختلف خبرې وکړلې څه رایې پې تاسو لرئ زموږ ګران محترم کاکا خیل صاحب چې دی نو ډېرې مانخیزې خبرې وکړلې څه نظر پې لرئ थैंक यू सो मच एवीटी खबर چې تاسو موږ ته دا بشاره ستاسو مننه سر زه خپله بیکورډ ایریا نه بلونګ کوم او ما ټولې خبرې اورېدې دي وي چې فیمیلز ته اپورچونیټیز نو سخت پورې ټولو خبرې ټیک دي اپورچونیټیز موږ ته ملاویږي خو موږ ته هغه شان ګایډنس هم نه ملاویږي ولې چې زه بیکورډ ایریاز نه یم زه انجینیرینګ فیلډ کې یم بلکې زه خپل ډسټرکټ نه فرسټ فیمیل سیول انجینیر هم یم ماشاءالله ما لپاره ډېر ټف ټایم و یونیورسټي ټایم یا اف اس سی نه پس چې څومره مو چې زه مخکې کم فیلډ انجینیرینګ زما انټرسټ و ما خپل شوق باندې اخیستی بلکې ما فیملی کې چاته داسې ویلي هم نه و چې زه انجینیرینګ کې ایډمیشن اخلم یا زه پېښور کې ایډمیشن اخلم صرف زما امي ته پته وه زما سبلنګس ته پته وه دې نه علاوه ما چاته هم نه ویلي چې کله ما ایډمیشن واخیسته هغې نه پس بیا ما خپل مامو او باقي فیملی کې خبره وکړه چې زه اوس زم کلاسز زما سٹارټ شو ځکه چې زما خپل والد صاحب هم وفات شوی دی دنیا کې نشته الله دې وبخي الله دې وبخي دی وجه ما لپاره ډېر ټف سچویشن و چې زه دا فیصله واخلم خو زموږ فیملی وغیره خو مطلب هغه ټایم کې ډېر خبرې کولې چې یو جینۍ ته چا ویلي چې هغه کور نه بهر لاړ شي بلکې ایجوکیشن حاصل کی ایون چې زما پلار تم ډېر ویلي چې ته لورانو باندې ولې سبق وایې اخوا دېخوا خو زما پلار تاسو اصل کې په ځان کې هغه صلاحیت لیده که نه نو ځکه مو قدم واخیسته جی بالکل زما خپل ځان باندې یقین و زه یونیورسټي ته رالم یونیورسټي کې ما ته ډېر مسلې راتلې ځکه چې زه هغې سټوډنټس په دغه باندې زه کمزوري وم کافي شیزونو کې زه کمزوري وم خو ماشاءالله زما کلاس میټس وغیره ټول ډېر زیات هیلپینګ خلکو ډېر زیات کوآپریټیو هغو زما هیلپ وکړو او هغو په مدد سره ټیچرز وغیره په مدد سره ما ستاسو د تعلیم نه پس جی ستاسو د دومره ایفرټ نه بعد ستاسو په خاندان کې جی د نورو نارینهو جی د جینکو تعلیم طرف ته رجحان سیوا شوی دی جی بالکل سیوا شوی زما نه پس اوس زما بله خور هم الحمدلله چې هغې هم پېښور کې کیم یونیورسټي نه بي ایس کوي دې نه علاوه زما فیملی کې هم ډېر خلکو ماته ویلي چې زموږ ګرلز چې دي هغو دپاره هم ته یونیورسټیز کې انفارمیشن واخلی چې هغه ډفرنټ فیلډس کې ایډمیشنز واخلي فلحال را شوي نه دي فلحال زما صرف خور ما راوستې ده چې زه خپل هم لا دومره زیات سوشل وغیره نه یم چې زه هغه وکړم خو کوشش زما جاري دی انشاءالله زه به خپل علاقې فیمیلز نور هم راوباسم او سکولونه شته اوس هم بونیر کې که نه ډېر زیات خو نشته خو بس سخت پورې شته جی شته هلته که څوک دغه د موبایل ټاور هم نه پرېږدي موبایل مسله خو اوس هم یم چې کلي ته لاړ شم ته زما ورور وایي چې موبایل به نه راخلي موبایل به هلن کې ګوره ډېره عجیبه خبره ده ګوره بالکل دا ما خپل یو بونیري ملګري ته وایم ګوره ستاسو په علاقه کې ډي اس ایل شته جی بالکل انټرنیټ سپیډ ښه ټیک ټاک تیز دی خو د موبایل ټاور نه پرېږدي جی زموږ موبایل انټرنیټ مسله خو اوس هم اوس ریسنټلی موږ کلي ته تللي وو زموږ کلي کې انټرنیټ نه و موږ اختر کې داسې ناست وو وایي دا اوس ونه پیکه اختر تېر شوی دی موږ ستا په غم کې شریک یو نه څه مسله نشته داسې مطلب هلته کلي کې خو ګیدرینګ وغیره ډېر وي کلي کې رشته دارو سره تګ راتګ وي او بیا
زموږ رشتہ دارو کې فوتګي مو شوه نو هغې کې مختر لږ دغه شو ډېر ښکلی لبنه جی زه یم که د انسان نه تپوس کېدی که نه چې لکه ته په کوم ځای کې پیدا شې او ما نه دا تپوس کړی نو ما به ورته چې بونیر سیمه ده که نه او دومره د امن ډکه چې زه یې هغه په لفظونو کې نشم بیانولی او کله به انشاءالله په دې باندې بیا نور که تفصیلي خبرې وکړو عابده تبسم تاسو هم د لا سټوډنټ یې جی جی نو څه وایې زموږ د نورو ملګرو چې څنګه په لیډرشپ سکل باندې خبرې وکړل دي سټوډنټ مخکې به یونین جوړېده سټوډنټ پالیټکس هغه طرف ته به زیات رجحان کېده خو لبه د مرغه په ځینو وختونو کې په دې باندې هم بندیزونه ولګېده اوس هم پېښور یونیورسټۍ ته که موږ وګورو یا داسې نورو یونیورسټیانو کې خو زما خیال د په نجو یونیورسټیانو کې خو ته سوچ هم نشي کولی چې ته به سټوډنټ یونین جوړ کړې به سټوډنټ پالیټکس وکړې خو داسې که زموږ سره دغه یو کم کمپس و دې کې هم اوس هم سختدریزي شته د مینجمنټ لخوا په ډېرو څیزونو کې اوس هم اجازه نه ورکړې کېږي نو څه وایې لیډرشپ سکل د کوم ځای نه او ستاسو په خیال باندې د دې ملګرو چې کومه رایه ده تاسو سره څونه متفق یې फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और मैं जो है इस चीज़ पर ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली वो सपोर्टिव नहीं है इस चीज़ बिल्कुल भी नहीं है अगर हम इस चीज़ को देखें क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रही हूँ तो जब मैं अपनी जो हमारी कोऑर्डिनेटर है हमारी कॉलेज की मैं उनके पास गई हमारे एक इवेंट था हम करना चाह रहे थे और वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से है इसी तरीके से हम औरतों को गाइडेंस दे सकते हैं तो जब हम उनके पास गए तो शी वॉज नॉट विलिंग शी वॉज नॉट अलाइंग अस टू डू दैट ना वहाँ पे वो नहीं हमें अलाउ करी थी और इवन जो है हम पेशावर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको चार्ज करेंगे हॉल का तो हम पेशावर यूनिवर्सिटी के जमुंग द लका पेशावर यूनिवर्सिटी स्टूडेंटान यू और बुंग न प्रीति लगा दे एक्टिविटीज तना तासो सोचो के ची जमुंग गवर्नमेंट और जमुंग यूनिवर्सिटी सोना सपोर्ट दी दे हवाले सरा سویره دا سترخه دا سلی لکه پالیټکس لکه ځوانان را یوځای شو چې تاسو بم دماکه کوي څه شي لکه یوث والا پاور هدی ته معلوم دی د باره کې خو په دې وجه نه پرېږدي چې دا متحد شي دیم نه اور آسیم لکه نه دی سپورټیو د شیزونو کې لکه بیخي نه دی سپورټیو اور بل لکه دا دی چې لکه سټډیم داسې لکه څه خاص नहीं और बल लीडरशिप दास दी लगा जमुंग यूनिवर्सिटी चे सुमरम दी लगा देखे एजुकेशन हो यो बेल साइड दे खुद द लीडरशिप स्किल्स चे सिंगा लगा जमुंग मेंशन कुचे निश्त दी जमुंग यूनिवर्सिटीज के लगा जमुंग तो यो कॉन्फिडेंस यो पब्लिक स्पीकिंग दे बारे के जमुंग तो बेखी गाइडेंस निश्ता और जमुंग चे दे लगा चे कम NGOs या ऑर्गेनाइजेशंस चे कम प्राइवेटली लगा कार की लगा सिंगा चे जमुंग यंग लीडर्स पार्लियामेंट के जखपला लगा एज अ यूथ MPA यम और ज चे यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट यम नो चे दे मुंग लगा दा चे कम ऑर्गेनाइजेशंस जोड़ दी आगे दे पार लगा जमुंग दा स्किल्स चे अचीव को और द कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग बिकॉज आई एम अ लॉ स्टूडेंट नो जमा दे पार लगा दा डेर चे दे ज़रूरी दे डेर ज़बरदस्त और डेर ज़रूरी और दे सरा चे दे लगा जमुंग चे ब्रदर्स ची गुम दिया वो लगा मेंशन को द वुमेन्स एजुकेशन बारे की का ना नो ज़्यादा वाई में चाह उर्दू के वाई का ना चे एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है नो एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है और दा मर्द सू की आगा खावंदम के देशी अबू और सच दे लका जमा रोड लका जमा चिकम रोड दे आगा तमा दवेली चुजा बचे कर लका दासे शो के राजम न जबस्ता सु क्रेडिट दरकम लका जमा रोड चे दे कना लका जमा रोड डेर सपोर्ट करे चे लॉ तरातलम लका ज चे पहला केमिस्ट्री स्टूडेंट वम और जमा अबू वे चे लका तब लॉ न ज्वाइन के और तब कचरा होता जे और लका दासे और जमा कली की सोक ना उमला की जमा फैमिली की हम नो चे दे जमा रोर डेर सपोर्टिव वो दे बारे के एंड ही सपोर्टेड मी आई जॉइंड लॉ और जमा डेर लका पैशन दे सरा और इंशाल्लाह आई विल डू समथिंग फॉर ستاسو ورور د پاره به موږ هم لاسونه وکړو ها چې دې سینې چې راتلونکي وخت کې بیا څه مسله جوړه کړي زه غواړم چې فیضان احمد قریشي هم خپل نظر را سره شریک کړي په لیډرشپ سکل باندې ما کتلی دي ډېر داسې یریدونکي ملګري چې هغه کله هغه فلور ته تللی دي او هغه هغه ځای کتلی دی د ملګرو سره داسې شریک شوي دي نو یو ښه رنګ یې اغوستی دی او هغه نه هغه یره ترخه لرې شوې ده بیا هغه خبره هم کړې ده بیا هغه خپل اظهار هم کړی دی بیا هغه خپل تخلیق تحقیق یو ښه شکل هغه مخې ته راوړی دی څه وایې ډېره مننه مشال صاحب څنګه چې تاسو ته پته چې هر
فیلډ د هر دغه دپاره د زده کړې ضرورت دي. نو زمونږ سوسایټي کې چې دی نو هر شیز زده کړې دپاره انسټیټیوشن شته دی. اور اوس یو خوشایند خبره دام د مشال صاحب چې اوس د دې لیډرشپ سکل باندې هم کار کیږي لګیا د ارګنایزیشن کار کیږي. په خپل یو ارګنایزیشن ینګ لیډر پارلیمنت ممبر یم او ماشاءالله ډیر هغې ډیر په دې دغه باندې ډیر کار کوي. دا مایک دلته نیول تاسو خبرې کول کیمرې لګېدل داسې آسان کار نه وي خو چې هلته بار بار کیږي یو پریکټیس کیږي نو هغه انسان هغې سره عادت شي پریکټیس وشي. نو دې باندې شکر دی زمونږ اوس کې پی کې هم ډیر کار روان دی. هغې کې ډیر ممبرز دي په دې ارګنایزیشنز کې میل هم دي فیمیل هم دي ډیر ښه دغه په دې باندې روان دی. بل مشال صاحب ګرلز امپاورمنټ باندې خبرو شو که ستاسو اجازه به په هغې باندې لږ خبره وکړم. خبرو شوه چې ګرلز ته د اپورچونیټیز میلاو شي اجازت میلاو شي. اشفاق صاحب ډېر ښه مثال ورکو د مایک ورکول شي مایک ورکړي خبرو کې خپل دغه ته میلاو شي اجازه. دا فیمیل دلته ناست دي تاسو به مایک ورکړئ دوی به خبرې وکړي دوی ته اپورچونیټیز میلاو شوه خو دا مایند سیټ به څوک چینج کوي هغه کور کې هغه رور له هغه پلار له چې هغه دا خو راپرېښودي دي سټیج ته که نه دلته زبردست اورېدو والا برداشت هغه مایند سیټ به څوک چینج کوي. تاسو زما تعارف ایز ا سټوډنټ وکړو زه سټوډنټ سره سره پارټ ټایم ټیچنګ هم کوم 4 سال نه یو لینګویج انسټیټیوټ کې ډېر ښه اور ورسره الحمدلله زه یو آنلاین برانډ هم چلوم ماشاءالله پرفیوم برانډ دی. زبردست مزه خبره دا ده چې کوم برانډ زما چلی لازمي خبره یو کار په ټیم ورک باندې کېږي هغې کې زیات تر ما سره فیمیل هغې کې هیلپ کوي. سوشل میډیا یو شی بل شي. زه چونکې ټیچر هم یم ما سره کلاس کې میل هم وي فیمیل هم وي ما ته د هغې زیات دغه کېږي. مشال صاحب پهلا بچې که مانه زه ویم مانه د ژوند مطلب د خسارې داسې خبر تپوس کړی شوی چې خسار ما به ویل چې زما خور نشته موږ درې رونې یو. مشال صاحب د لږ وخت کې زما دا سوچ جوړ شو چې زه په هغې وایم الحمدلله چې نشته دی چې ما وکته چې دا رور چې دا د هغې حق خوري نو که دا بیا زه هغسې رور جوړ شوی اور لکه زموږ دا چې نشته نو امتحان دی او چې خور دی وي نو امتحان دی ځکه چې موږ سره کلاس کې سټوډنټس وي فیمیل وي تاسو به دوی لږ د سټډي دغه سره زیات دغه وي د کلاس ټاپر به وي خو هغې ته به دا پته نه چې زه به دا بل کلاس ویم که به نه ویم مال به رور اجازت راکوي که نه به راکوي چې زه بس دا مو ورته نشته پته چې زه به د بل ویک کې راځم که نه دومره پابندي یره دغه چا وایي کېناو چا وایي پاسه داسې ما پرسنل ایکسپیرینس ما وکتل. نو مشال صاحب پهله دغه مایند سیټ چینج کول پکار. دا مایند سیټ په څوک چینج کوي هشام بھائی څنګه چینج کیږي دا ډېر ګران کار نه دی؟ الرحمن الرحیم ډېره مننه ستاسو کوم چې تاسو موږ دلته کې روغ واورو او دلته کې بیا هر یو کس ته د خبرو کولو موقع ورکړه. ډېر زیاته مننه. زه د ینګ لیډرز پارلیمنت په انویټیشن سره دلته کې راغلی یم د ډسټرکټ پېښور لیډر یم ماشاءالله او دلته زموږ څنګه د نور ملګري د خویندې هم راغلي دي د ینګ لیډرز پارلیمنت دغسې ممبران دي دغسې حصه جوړ دي. نو څنګه چې دغه زموږ ملګري ویل چې هر یو کس داسې راتلی شي ممبر کیدی شي او نن زه دلته کې راغلی یم ناست یم سبا به هغه هم راځي سبا به بل هم راځي هر یو کس مایک ته ودرېدی شي خبرې کولی شي راتلی شي. دغه حساب سره زموږ هر منت کې خپل سیشن ارینج کیږي مطلب هغه کونسل هال کې کیږي دغسې زموږ حساب سره مطلب پروینشل اسمبلی هال نور چې کوم دغه سینټ دي دغسې نور زیات تر مطلب هر قسمه منسټرانز ایم پی ایز ایم این ایس سره زموږ میټینګز کیږي هر چا سره زموږ ملاقات کیږي دې سره زموږ چې کوم ځوانان دي زموږ کوم ملګري دي زموږ خویندې موږ سره وي بولډ کیږي او مخکې ځي مطلب هر چا سره خبره کولی چې هغوی خپل حق غوښتی شي خپله موږ ورځو خپله موږ ورته زموږ دا کار راکړه زموږ دا حال پکار دی زموږ دا سیز پکار دی موږ له دا راکوئ. نو دغسې یو بله دویمه خبره مطلب هر یو انسان یو سیز کوي په خپله خوښه دی وکړي په خپله مرضۍ دی وکړي هر یو کار هر انسان هر یو ورور هر یو ملګری د خپل ځان د شروعوالي اول زه دلته کې راغلی یم زه په خپله مرضۍ راغلی یم او زه ویم چې زه دلته نه ځم زه دلته نه پاسم زه به هر یو کار کوم خپل ځان نه به شروع کوم مثال زه چې څه کوم زه به اول ځم زه کوم دا نه ویم مثال زه به فرض کوم حق ورکول دي نو هغه به زه د ځان نه شروع کوم زه به د ځان نه شروع کوم. دا ډېر اسان کار دی چې ته په بل چا کې خبرې کوې ته د بل په تصویر کې خبرې کوې ته د بل په قانون کې خبرې کوې ته د بل په معاشره کې خبرې کوې خو که درته وویل شو چې ښځه ویې کا نو یاره به د پیر په ورځ بیا وکړم
همدغسې ده. نو دغسې ویم چې هر یو انسان دی د خپل ځان د شروع والي. هر یو زموږ ملګری دی، زموږ ورور، زموږ خوریان دي، هر یو انسان زه خپل ځان ټیک کوم، ما ته چې بل ګوري هغه به ټیکي. زموږ یو مشر عالم دی، هغه وایي چې الله نے ہمیں 2 آنکھیں دی، ایک پر اپنی خامیاں دیکھنا اور دوسرے پر دوسروں کی خوبیاں دیکھنا. چې کله ته دوګه ته کامیاب شي، خو نه مونږ خپلې خوبیانو د بل خامیانې ګورو. مونږ فلانکې کس دغسې کوي، هغه ما ته سلام ونه هغه نو که ته ورته وکړه هغه به خیال نه. او دغسې یو وړه کیسه کوم درته مرګرو اجازه تي تاسو. یو مطلب دغسې یو کس و زمونږ غونډه کې، هغه ورکوټ یې، هغه ویل چېرې زه غټ شم نو به د دنیا ټیک کوم. بیا ورو ورو غټېدو، خو چې دنیا خو ډېره غټه ده، خپل ملک به ټیک کم، خپل پاکستان به ټیک کم، صحیح ده. بس بیا لږ وخت تېرېده، وایي چې پاکستان هم ډېر غټ دی، خپل صوبه به ټیک کم، صوبه هم ډېره غټه ده، خپل سیټي مطلب زه به پېښور والم، زه به پېښور ټیک کوم. بیا پېښور چې غټ شو، پېښور خو هم ډېر غټ دی، ولې زه به خپل خاندان ټیک کم، خپله فیملي. بهرحال په هغې هم بس ونه رسېدو، په خپل فیملي خپل کور ته راغلو، دا کور خو به ټیک کم، دي خو یې مني. کور والې هم خبره نه اورېده، کور والې هم خبره نه منله. هغه ویل چې یار واده به وکړم او کم سے کم د خپله ښځه خو به ټیک کم، نور خرڅ هم څه نه کېږي. چې واده وکړو ښځې ته یې دا مه کوه دا مه کوه، ښځه ورته نه، ښځه هم خبره نه مني. بهرحال هغه وایي چې یار دا به څه کوم، اولاد یې شو، بچي وشو. هغه وایي چې یاره دا خو زما بچي دي، دوی خو به کم سے کم زما خبره مني. چې وخت تېرېدو هغه بچو ته وایي، هغه بچي هم خبره نه مني. دې کې هغه له مرګ رالو. نو مطلب یو ځای به داسې غټ شوی، هغه ورته چې اخر کې وایي چې د خپل کټ څادر به ټیک کړم. هغه ویل چې یاره دغسې حساب کتاب دی. نو هغې ورته چې بابا جانه تا خپل ځان ټیک کړی، مونږ به تا ته کتلي ته به ټیک وي، ته خپله ټیک نه وي، ته خپله یو کار غلط کړې، ته بل ته څنګه چې دا کار مه کوه. زه یم چې هر انسان د خپله ځان ټیک کړي، خپله د مطلب شروعات والي، نو انشاءالله چې زمونږ به ټول دغه وي. که یو کس روزګار کوي، که یو کس څه کوي، خپل روزګار دې شروع کړي، ورکوټ دې شروع کړي. دا نه چې یاره زه دې مطلب زه به دویم چې هغه وایي ډایرکټ زه TKR شروع کړم، یو برینډ نه، ورکوټ یې کار شروع کړه، ریډیو لګوه، چپس خرڅوه، دا وکړه هغه وکړه، ته به ورو انشاءالله. هر یو کس چې ځي، نن چې مونږ یو برینډ وینو، مونږ چې یو څیز وینو، هغه ډایرکټ نه دی، هغه شروعات کړی دی، تکلیف یې خپله تېر کړی دی، خپله محنت یې کړی دی، منډې ترډې وهلي دي. یو انسان ته یو ځای ته عرض کېږي، بیا داسې نه کېږي. نو دغه حساب دی. بس تاسو ډېره مهرباني. عارف بھائی، زه یم چې کانټینټ کریشن باندې هم ستاسو نظر واخلم، او دا ټولې مسلې په یو فلم کې څنګه راټولې کړو؟ په یو فلم کې کېږي که نه سیریز پې وچلو؟ بالکل کېږي مشال بھائی. او زه به تاسو ته دا ووایم چې مایک لږ ځان ته نږدې سپورټ باره کې خبره وکړم که نه. زموږ سوسایټي چې ده هغه ډېره زیاته تنګ نظرې ده. تنګ نظره ده. لکه ما چې کله سټارټ واغستو، پیله کې ما کار شروع کړو، نو چې ما به چاته خپل لینک ورلېږلو په وټس اپ کې، نو هغوی به ما ته لکه دا دې کوم کار یې لینک راولېږه ان بلاک یې بل دا مشال بھائی خلک وایي که نه چې یاره دا کار به زه شروع کوم، دا به څنګه کېږي خدای خبر. که زه تاسو ته ووایم زه کهانی په خپله لیکم، هغې له بیا د سکرپټ شکل هم ورکوم، ډایرکشن هم زما وي، چې لکه مطلب دا شوټ کوو نو دا به چېرته کوو، کوم ځای کې به کوو، اجازت اخیستلي، ایکټینګ هم زه په خپله کوم، کیمرا ورک هم زما وي، ایډیټینګ هم زما وي، خو ځکه زما پیشن دی. او په هغې کې بیا زه ما خیر سټارټ اوس اوس اخیستی، دونه ټایم نه دی شوی، خو ما چې دی نو د دې سوسایټي چې کم انټالرنس دی د دې باره کې ما جوړ کړی دی شارټ فلم. لکه که تاسو وګورئ بازارونو ته وځئ، چېرته هم لاړ شئ، په وړه وړه خبره خلک انخلي، او د هغې باره کې ما جوړ کړی دی. او زه یم چې مطلب سړی کم یو کار هم کوي، نو هغې کې سوسایټي له پکار دي خپل فیملي والا له چې هغه سپورټ کړي. رشید احمد شینواري څنګه سپورټ کو؟ په یوه ګنټه کې د خدای مسلمان اخره کې ته ټایم میلاو شو. مشال صاحب یو جهان مننه. دا هم د برداشت یو ماده ده. ها یو ګنټه خلک اورېدله او بیا اخره کې لکه چې لکه زم څه ته کېنولې ما. جی مشال صاحب یو جهان مننه. ستاسو مننه. اول به زه دې حوالې سره خبره وکړم ستاسو کوېسچن نه علاوه، جی جی چې یو ورځ ما خپل استاد نه تپوس وکړه که نه چې هو آر لیډرز، نو هغه ماته وایي چې لیډرز آر دوز هو فیل فیر بٹ ډونټ ایکسپریس. اوس په دې نړۍ کې، په دې ملک کې چې چا سترګې دي که نه هغوی زموږ ته دی. اوس که دا خلک زموږ ګوري که نه، په دې سټوډیو کې یو مایوسۍ فضا، هر یو سړی د پرابلمز، د مسایلو، تنګ نظرۍ او ټول هغه خبرې کا، نو دا خلکو سترګې موږ ته دی چې دوی به دا مسلې حل کوي. what solution we have, what we are doing. مین خبره خدا ده که نه چې موسٹ موټیویټډ پوټینشل یوت چې کم دی که نه، دا زموږ سټوډنټس یو. خلکو نظرونه موږ ته دي، ایون په دې سټوډیو کې نو ون هیو ا هوپ. نو چې کم سټوډنټس دي یا زموږ کوم معاشره که نه، ایټلیسټ وی شوډ ګریپ د هوپ. پکار دی چې موږ ویرږو دا چې کم کو بیان کړي
these are reality of our society. It's fakes. But as a leader, we shouldn't express these all. We should say, we will do. We will avoid these all things. We will make the society. Who will make? We will make. نو پکار دی چې زموږ هر یو سټوډنټ هر یو یوت وایي چې مسلې خوشتا انفرادي طور پر زبې کوم ځکه چې کله یو یوت ګوري کنه زما نور زه ټول کشر ورین کنه زما مشران رونه شته دی هغه کار روزګار کې انټلیکچولی سبقونه ویلي دي چې کله خبرې شي کنه نو هغه زما خبرې ته لږ توجه ورکړي چې مطلب دا پوه دی نوې دنیا یې کتلې نو زموږ نوې دنیا کتلې ده ټیک ده زموږ په نوې سوسایټي کې یو په نوې ایرا کې یو په ماډرن دور کې یو پکار دی چې دا کوم ماډرن مسایل دي همدغه ماډرن مسایلو حل هم زموږ راوباسو بله مشال رور دا کم ایکسټریمزم چې کم دی که نه ایکسټریمزم دا بد شی نه دی دا سایکولوژیکلی کله چې یو ځوان دی عمر ته ورسېږي هی وانټ سمثینګ شیخ سادي وایي چې تا فطرت څه کول غواړي اوس که ته ښه کې او که بد کې دا چوایس مونږ دی نو دا چې کم ایکسټریمزم دی دا په ښه لیول باندې په ښه کار کې استعمالول دي بله خبره ده چې کم ایجوکیشن دی اوس خلک چې کم د ایکسټریمزم ختموي یا دا ښه یوټیلایز کړي د لپاره ایجوکیشن دی اوس ایجوکیشن که ما زه مخکې لاړ شم ایجوکیشن کې ما ته څه فایده نشته نو زه به ایجوکیشن نه کوم بله طرف ځم بله امین مشال رور بل دا که نه چې که تاسو ته زه ووایم چې په دې سټوډیو کې تاسو 1000 کسان کېنوئ اټس ناٹ پاسبل بیا که تاسو ته ووایم چې خیر څه نه څه طریقه باندې ځای کوئ هغوی لایف هغوی چې کم مومنټ دی که نه ستاسو پروګرام خو به ټیک نه برت کنټرول زه چې کله پیسې انویسټ کوم که نه نو هغه انټرنیشنل مارکیټ ګورم هغه زه مطلب انټرنیشنل سټډي کوم چې کله یو بچی پیدا کوم